रमीज राजा आखिर इंडिया ला जवाब वर्को। इंडिया द एशिया कप ना इनकार करो। 2023 एशिया कप पाकिस्तान के देनो इंडिया दा इनकार करो چې موږ पाकिस्तान ته एशिया कप लنزو کچره पाकिस्तान دا टूर्नामेंट په श्रीलंका کې یا په دوبۍ کې یا په بنگلاديش کې ارنج کوي صحیح د موږ په کیسه واخلو کچره دا टूर्नामेंट په पाकिस्तान کې وینو موږ पाकिस्तान ته نزو. اوس رمیز راجا څه جواب ورکړی دی ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما راځي د ویډیو مین ټاپک طرف ته راځو. څنګه چې انډیا انکار وکړو، د انډیا کرکټ بورډ انکار وکړو چې موږ پاکستان ته 2023 ایشیا کپ لنزو. نو 2023 کې بیا 50 اورز چې کوم دی ون ډے ورلد کپ هم دغه په انډیا کې دی. نو رمیز راجا ولدا جواب ورکړو چې تاسو ایشیا کپ له پاکستان تر نه غوښنه موږ به 2023 چې کوم ون ډے او ډی آی ورلد کپ ته موږ باغې د لپاره انډیا لنه درځو، موږ به بایکاټ کوو، موږ به آی سی سی له لیټر لیګو. او دا جواب هم ورکړی که تاسو پاکستان ته راځئ راشئ که نه راځئ موږ به एशिया कप هم په पाकिस्तान کې کوو، تاسو د پکې نه یې. مطلب د انډیا ټیم د پکې نه وي، موږ به د نور ټیمان چې کوم دي سریلانکا، بنگلاديش، افغانستان، یو ای دا ټیمان چې کوم د ایشیا دای به پکې پارټیسیپیشن وکړي او تاسو د پکې نه موږ به په پاکستان کې کوم نیوټرل وینیو ته ټورنمنت نه شفت کوو. دا ول رمیز راجا کلیر جواب ورکړی دی. خو اوس که چېرې دی کې د پاکستان حکومت مطلب دا خو ارس د رمیز راجا لاس کې نه دی، خامخا پاکستان ګورنمنت په اساس اکشن اخلي. که چېرې د نواز شریف حکومت راغو، نواز شریف خو مودي سره سخت یارانه ده، نو بیا به هغه کیږي چې انډیا وي، بیا به دا ټورنمنت دوبۍ له شفت کیږي یا به سریلانکا له شفت کیږي. او که چېرې د عمران خان حکومت نو بیا کېدای شي چې څه ناڅه بدله فیصله راشي. هغه طرف نه انډیا والا وایي چې دا فیصله انډیا کرکټ بورډ چې کوم دی وایي دا فیصله زموږ نه ده، زموږ د ګورنمنت فیصله ده. هغوی بیا خپل ګورنمنت باندې کې لکه کرکټ چې کوم دی سیاست لوالی پالیټیشن ته واړی. نو کرکټ سپورټس چې کوم دی دا سیاست لنه دی اړول پکار، دا صرف د بورډ تر محدود پکار دی چې بورډ څه فیصله کوي په هغې باندې ګورنمنت له هم پکار دی چې اګري کیږي. څنګه چې د پاکستان بورډ څه فیصله وکړي نو پاکستان حکومت لکه د نواز شریف حکومت دی، عمران خان حکومت دی، نو یې له پکار دی چې اګري کیږي خو چې ښه فیصله وي. نو هغه طرف نه انډیا والا وایي چې نه دا زموږ د ګورنمنت فیصله دی کې زموږ د بورډ څه کار نشته. انډیا له چې لږه هم موقع میلاویږي د پاکستان د بدنامولو کوشش کوي. هی داسې هېڅ موقع نه پرېږدي چې هغه پاکستان بدنام نه کړي. ډېر کوشش نو که د پاکستان پی ایس ایل پاکستان سوپر لیګ فلاپ کېدو لپاره انډیا ډېر کوششونه کړي. د پاکستان انډیا او د پاکستان د کرکټ تعلقات په څه وجه خراب شوي چې په دې مهم فکم په 2008 کې ممبئی کې څه حملې شوې وي. مطلب تاسو د هغې باره کې د فلمونه هم ډېر جوړ کړي چې په پاکستان یې پکې بدنام کړی چې د حمله چا کړې وه دا پاکستان نه راغلي. یو هغوی 2008 حملو چې کوم مطلب دغه ولګولو الزام ولګولو کولیام په پاکستان ولګولو چې دا پاکستان کسان انډیا له راغلي او دوی په ممبئی کې حملې کړې وي. 2008 نه پس دوی پاکستان سره کرکټ ختم کو. آی پی ایل کې هم د پاکستان کې لړیان نه ایستل. که تاسو 2006 یا 2007 آی پی ایل وګورئ کې د پاکستان کې لړیانو گیم کړی، سلمان بټ پای کړی، شاهد افریدي پای کړی، شعیب اختر پای کړی دی. داسې ډېر کې لړیان دي چې پکې د پاکستان کې لړیانو پای گیم کړی. خو چې کله 2008 کې د ممبئی کې د حملې وشوې هغې نه پس انډیا والا دا فیصله وکړه چې موږ په پاکستان سره گیم نه کوو او آی پی ایل کې به هم د پاکستان کې لړیان نه اخلو. بیا 2009 کې که تاسو یاد شي په پاکستان کې د سریلانکا په ټیم باندې حمله وشوه. په پاکستان باندې انټرنیشنل کرکټ دروازې بند شوې. تقریبا 10 کاله د انټرنیشنل د دروازې په پاکستان ټیم باندې بند وي. پاکستان له څوک هم نه راتلل کرکټ دپاره. پاکستان که به چا سره سیریز کولو نو ای به پاکستانیان به هماغه د پاکستان ټیم به هماغه ملک ته تلو، یو ټیم هم پاکستان ته نه راتلو. بیا د پی ایس ایل په ترو باندې د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی پی ایس ایل په ذریعه باندې په پاکستان باندې انټرنیشنل کرکټ دروازې کولاو کې. نو انډیا چې کوم دی ای هر ټیم دا کوشش کوي چې د پاکستان کرکټ بدنام کړي، د پاکستان کھلاړي بدنام کړي. دا به اوس 2023 کې پته لګي چې انډیا والا پاکستان ته راځي او که نه راځي. او چې انډیا والا پاکستان ته رانشي هغه ټایم کې بیا موږ د پاکستان حکومت ګورو چې د پاکستان حکومت د پاکستان ټیم له اجازت ورکوي انډیا له تلو که نه. دا بیا وروستو کتی شي 2023 کې. نو اوسه پورې د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.